چې د پيو پیاله راوړل شو من النقي د مقام نقي نه ورخه نقي زینم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله خمرته خدای بنده خدا لوخه به پټ کړو کنه ویجی سه برغول نو ولو ان تعرض علی عودا اگر چې په پلانو د پور را پور په لرګي خېره یعنی ټیکه به صحیح خو کنه جی قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يذكر اوراه عن جابر قال جاء ابو حميد رجل من الانصار من النقي باناء من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا وحدثنا ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا محمود قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكه وابو بكر معه قال ابو بكر مررنا براع بس ګوره دې روایت کې د هجرت ذکر دی ښا کله چې نبی اسلام د مکې نه مدینه ته روانو انو دغه وخت پیغمبر علی السلام تګشیو او ګشیو متګشیو مو دوی چې په لار تلل نو یو شپنکیو بيزي سرولې صدیق اکبر لار دلته اختصار دی بل حدیث ته صدیق اکبر لار ورته یار استا په بيزو کې سلنګ بيزشته پیاو په پېم نه راکې پیاو بیا دا لوخه د لکخوي ویزا او د پيو دا دغه چې کوم دی دا غولان د بيزي چې دا اوسانده چې دوړته ختم شي او ته کې مال او پيو لشه او بیا راوړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو اشاره دغه ته ده قال ابو بکر مررنا براین تیر څنګه په خوا کې دی شپن کی وقد اتش رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ته شو قال ابو بکر فحلبت قصبه من لبن ما ولشل سلب ونی سره په قصبه لغون شي ساده سن ده فی قدهن یو پیاله کې فشربانو حضرت تمران اسکل حتی رضیتو چې خوشاله شوم زه مطمئن شوم دینه معلومه چې تاسو ډوډیو کی نو خپنه رې اخرى او کته پریګی دی کنه هغه بیر دا ډوډۍ می خو خرج دي سیدا ته خدا واتانا سراقه ابن جوشم هغه مت سراقه ابن جوشم ګره دغه وخت کافرو پرځه مسلمان شوی دی حدیث کرا دی فحاسن اسلامه دغه مشرکین مکه له غلو دله انعام مقرر کړو د چې څو کراو سه حضرت سیفتا نبی اسلام دعا وکړه د اسنر تاوش او یو روایت کې چې اسه پزمکه کې خرج ادم پکې خرج دی आवाज کې محمد صلی الله علیه وسلم بد دعا مکوا او زما تاسو سره وعده ده زما چاته اطلاع نظر کو نبی اسلام خدای پاک اخلاص وکړه دا خدای چې خدای پاک غر کړه خدای پاک اخلاص وکړه د اخلاص د لار چې دیغانه مخالق راتل په تاسو مزه دیغانه نظر اله دا کومه چې دی خو نشته دی په دی خو نظر اله دی خو مده بل خواځه الله اکبر مشرکین وګوره په زمانه د کفر کوم درو نه په دی خو مده دی خو نظر اله اخر کې دغه خبره د پیغمبر عزت کړو احترام کړو الله او ایمان نصیب کړ کیسه خبره دی خاطر طالب جانا وای علا فرض فدار حضرت په خیره وکړه فطلب الی سراقه الله يدعو علی سراقه مطالبه وکړي جی په ما خیره مکوا وان يرجع ذو واپس ففعل النبي صلی الله علیه وسلم قربان ده قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شيخ قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم صدقه اللقه السيفي من حسن تقتاد بناء وتروه باخره ولک صبر وکتا زه په دې کتاب کې بعد دې ناشنا دي ښا نعم صدقه اللقحه الصفي منحتن ور صدقه اغبلار با پیا وردا چې ته چاله خیراتی ورکی لقحه اغوا میخه ګډه بيزا چې پي ورکی او الصفي خپای ورکی ډیر منحتن خیراتی وشات الصفي منحتن او ګډه پیا ورا خیراتی تغدو بعناء وترو باخرى ځان په کتاب کې شاتم ذکر دی په کتاب کې نشته ها د نزخه نه ما کتاب او تیم دغه داسې باز ذکر کوي لکه ته بل چاپه کې منډل لري داسې لیکل وګوره بل شان لیکل عجیب وبي قال حدثنا ابو واسم عن الاوزاعي عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمزمز وقال ان لبنا ثمن وقال ابراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الى السدره دا هغه حدیث چې تاسو مخکې ویلو خان حضرت ته پای ورکړ شو نو په دې پایو کې چې زه غوړواله دي او په دې کې د سومت ته او بیا په دې کې دا ملای نه دا ملای دا ډېر مقوي شه دي
دا انتهایی خشه دی ښا او دا خه ډېر ډېر سکای او بیا د بيزي د پي وتا ته یو وظیفه خېمن لک صبر وکا زه درته ما ونګ مکوا ها قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفعت الى السدران رسول الله جبريل امين سدرۃ المنتهى فیزار باتوان هار نال تک جلار مسلور قسم نهرونو نهران ظاهران و نهران باطنان دو نهرونه بالکل اخکارو دو نهرونه پټو دو نهرونه بالکل اخکار شو او دو نهرونه راته پټ اخکار شو اما ظاهران فنیل والفرات هر چې ظاهرونو یو نیل دی یعنی دریای مصر دی نو بل فرات دی نهر کوفه واما الباطنان ارچو نهرونه باطن فنهران فل جنتی اغه نهران په جنت کې دي یو نهر نوم د سلسبیل او د بل نوم د کوثر و اوتیت بثلاثه اقداح او ما ته پیش کړه شو درې پیاله قدحن فی لبن جو هغه پیالو چې پای کې شودو وقدحن فی اصل او بل هغه پیالو چې پای کې ګبینو وقدحن فیه خمر او بل هغه چې پای کې شرابو فاخذت الذي فی لبن ما واسغه چې کم کې شرب پيو فشربت ما اسکل فقیلوا ما توي اصبت الفطرتا اور سید اسلام نقطه تا انت و امتک تم په فطرت یو ستا امت په فطرت ته هشام او سعید او حمام قتاده نقل کی د انس بن مالکنا عن مالک ابن صعصع عن النبي صلی الله علیه وسلم في انهار نحو ولم يذكروا ثلاثه اقداح یعنی دا نهرانو ذکر خوشوي دي خود درو پیالو ذکر نشته دي دا حدیثو چې موږ د باب ابتدا نه ویلې و باب استعذان اوسو ګورا دا نه فرات او نیل چې کوم دینو یا خداو چې التن اور تخکار کړي شو د مصر د کوفه نهرونه او مطلب دا چې دا به تعالی الله درکې دیمه خبره دا بعض علماوی د نیل او د فرات منبع معدن چې دي هم جنتی نهرونه الله اکبر دا دغه لوی نعمت ته کنه باب باب دې په بیان د دوه خبرو کې یو خبره دا د استادی معنی استهزاء بالماء باب دې په بیان د خوګولو دوبو اگر ته شربت جوړ کې چینی پکې واچي هغه ته وي خوګول دوبو لیکن محاشب بلمانه کې استهزاء بالماء باب دې په بیان د طلب کولو د خوګوبو چې ته چا څنګه چورته مال یخي وبراوړه یا مال شربت راکا یا خپل خزته وي چراوړه شربت دلته راغلي مګرمي مشوي دا شاب مخکزا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا و ابو طلحه اکثر انصار بالمدینه ډیر د انصاریانو په مدینه کې په اعتبار د مال سره مناسب د باغات د کجورو وکانه حب مال ویله بیروحا بیا بیروحا او بهترین مال دیږي چې کومو بیروحا او هغه سره کانت مستقبله المسجد دا د مسجد نبی ته بالکل مخامخو اوس لار چې ما سره لار ضرورت توخما او کزان لاړی بیا چې کله باب فاده دن نشي چې یو لس قدم واخلي نو دلته کې بر ګمبت ته هغه ګمبت لاندې باقاعده په فرش باندې یو نه خدا الته قایلونه جدا لګیدل دي دغه ځای کې بیروحاو من کتل دي کنه یار ما بوزي ځان سره ها وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دلراته ويشرب من ماء فيها طيب یا طيب او سکله په دې کې د وبو نه چې خوږی بوي انسوی فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه را پاسدا فقالوا يا رسول الله ان الله يقول والله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مال لي بيرها يا بيرها ورمال ما ته بيرها ده وان صدقه لله او دا الله رضا ده پر صدقه ده ارجو برها وزخرها امید کوم دغه د ثواب او دغه ذخیره کېدل په آخرت کې اند الله فزاها یا رسول الله استعمال کدا اے د الله پیغمبر چې چرته صاحب خوي هي سوالک الله چې چرته الله در توخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخ واه واه ذاک مال رابح او فرما چې ذاک مال رائح یا رابح و رابح دربه نه دی او ربح په معنا د ګټ سره دی رائح په معنا د هوا سره دی
دا مالونه ختمیدون کی دي دا مالونه نه پاتې کیدون کی دي او دې سره مینه مکوي شک عبد الله وقسمت ما قلت او نبی اسلامي چې ابا طلحه تا چې سوین ما واوردل ویني اراز داتا ترای د کوم تجلا فل اقربینا چې دا پرشتدارانو کې تقسیم کا فقال ابو طلحه افعل یا رسول الله تغسكم الله پیغمبر فقسم ابو طلحه في اقاربي وبني عمي قال اسماعيل ويحيى رائح درابه په دې باندې رائح ویل دي والحديث قد مر ولكن نسيت ذکر می ترجمه وکړه قد مر في المغازي باب شرب اللبن بالماء باب د په بیان د سکلو د شاودو په دې حال کې چې ګډ کې په بو سرا او زمونږ په اصطلاح کې دې تک چلسی وي نو معنا دا شو طالب جانا چې پایو کې او با اچول لپاره د سکلو جایز دي او پایو کې او با اچول لپاره د خرڅولو جایز نه دي واخيرا قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واتى فحلب سکل نفراغ حضرت کور دې ته فحلبت شاتن نما په ګډول شل بيزا فشيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم البئر ګډ میکړه پيو سره او به تخپل د کوینا فتناول القد حتم پیاله ورکه فشرب اسکلا وان يسار ابو بکر وان یمین عربی نبی رسول الله والسلام کس طرف ته ابو بکر صدیق اور خي طرف ته یو عربی فاعط العربی فضله نبی رسول الله والسلام خپل جوټه عربی لور کړه عمده شی اعلی شی ماشوم لور کول د خوراک سز کی د ماشوم تقدم پکار دی یو دې درته کنه هغه مسواک وی ان کبر الاکبر مسواک د احترام شی دی نو مشران لور کوي او شاوده د غذا شی دی شرام لور کوي ثم قال الايمن فالايمن خي طرف مخکې د خي طرف مخکې قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو ليث سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار وهو صائم له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليله بس ان كان عندك ماء كتاب ثقوبوي بات هذه الليله في شنا چشپې تیر کړي په دې مشکیزه کې نو راوړه خا وإلا کرعنا نو کینین خلپ دی لختی اگدو دین اسکو مانا د شپې والو براوړه چلو قال والرجل يحاول الماء في حائطه دا سړی چون دی دا وبلا ګولې په باغ کې لکه يحاول تحویل وبلا ګولې یو بوټه بل بوټه وبکاو قال فقال رجل يا رسول الله عندي ماء باهظ ما زغش وبدي چشپې تیر کړی دا په لوخي کې فن طلق الى العريش لا شزما اغص پر تورام بو کې قال دي فن طلق به ما فسكب في قدين ويل والدا او په پیاله کې ثم حلب عليه من تاجن بیا پاغي باندې د کور لنګا ساتلی بيزي په ولشل فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء ما چلو باب شراب الحلواء والعسل قال الزهري لا يحل باب د بیان د شراب او د حلوا او د عسل یعنی اسکل د خوب شربت او اسکل د غبن وقال زوري لا يحل شرب بول الناس جائز نه اسکل د بول د خلقو لشدت تنزل لوي د شدت نه چې په دې باندې نازلېږي لکه اضطراری حالت لأن ورسون کدا مچاچی دا پلیت دی قال الله تعالی وحل لكم الطيبات تاسو پر الله حلال کړی پاکیزه سيزونه وقال ابن مسعود في السكر ابن مسعود ویلی په بعد نشي ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الله پاک نه د ګرځول تاسو شفاء په محرماتو کې ور علماء کرام دا دې نره غونې مشکل دي لغونه احمد سوال دا دی چې شراب الحلوا والعسل مشروبات د خوګو د غبین ذکر وکا بیا قول د زوري راځي لا يحل شرب بول الناس مخه د طیبات د خوګو ذکر دی او د غبین ذکر دی قول د زوري په شرب د ابوالو کې راځي ايو مناسبه لقول زوري مع الباب فاجاب المحققون المناسبة بقوله تعالى وحل لكم الطيبات
د زوري په دې قول کې قال الله تعالی احل لكم الطيبات نو دا شرب الحلوا والعسل لقوله تعالی احل لكم الطيبات بس هذا المطابقه يكفي. اوس دې کې امام زوري او قول ته یغوا کېدا. امام زوري رحم الله فرمایي چې یو سړی بیمار دی استغفر الله یا مضطر دی تګ شوی دی د حد نه زیات تګ دی بغیر د مچازونو ته سنه ملاويږي نو دې د خپل د حیات بقا د پر مچاز سکلی شو کې نشي سکلی. امام زوري و چې نشي سکلی. امام زوري وای نشي سکلی. لیکن دا قول د امام زوري تفرد دی دا د جمهورونو خلاف دی. مسلک جمهور دا دی چې خنزیر خورې شي په حالت ته استقرار کې او میته خورې شي ماویل خورې شي شراب سکلی شي بیا مچاز خدای نه زیات پلیتی نه دي ته مچاز مسکلی شي حالت استقراری کی. دیو خبر عبد الله بن مسعود نه دا معلومه شو چاله په شرابو کې په حرامو کې شفا نشته ده نو حرام شي لپاره دا علاج جایز نه ده الا ان کې چې استقرار وي چې ډاکټر او حکیم حاذق وي چې د دې سری شفا په دې کې دا نو فیجوز والا فلا یجوز. مثلا چلو طالب جانا الله قال حدثنا ابو سامد قال اخبرني هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل باب شرب قائما. بس ګوره باب د په بیان د سکولو د ابو په ولاړې باندې ګوره د حضرت علی سره روایتونه دي په کوفه کې په ولاړو بس کړي. ګوره روایتو کې چرته راځي په ولاړې مسکه چرته راځي چې خیر دې اوس کوي په نشه مولانا نو دا په ولاړ اسکل د اجازت دی اباحت دی او نفي چې کوم دا نو دا نه تنزیهی په تور باندې آداب دادی چې په ولاړ مسکه لیکن سو عذر دی او تا اسکل نه ګناګاریږي په نه البته مای زمزم او هغه وب چې د عاداسنه پاتې شي نو کې دای په ولاړ باندې سکی نو جایز دی. تاسو نصر الباری ویل چې افضل دی او دې سره زما اتفاق نشته دی ځکه چې بعض علما کرام النص اباحت یا جواز ذکر کړ دي اولویت ورنه ذکر کړي. ٹھیک شو مولانا او پیغمبر علی السلام ته هدايه ویل دا پیغمبر علی السلام چې د زمزم او په ولاړ اسکلی ول اسکلی وی هغه ځکه کته ټول خټي خوټي وی پوښ کنه او هغه ځکه لوندو نو کې حضرت کې ناشته نو کپڑے خرابې دي. چلو قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسر بن عبد الملك بن ميسرة ان ذلك قال اوتي علي على باب الرحبه اوتي علي على باب الرحبه راوړ شو علي سیفتا په دروازې د رحبه دا د جمعات د کوفی د جمعات دروازه ده فشرب قائما فولاړ اوس کړي وین الناس یکرو احدهم ان یشرب بشکه بعض خلق دي چې بدګنی یو د تاسو لرا چې دیو بوس کی پولاړي ویني رایت النبي صلی الله علیه وسلم فارق ما رایتمونی فالتو معنا دا چې ما زکه اوس کړ چې ما حضرت لیدلو نو حضرت خو ضرورت ته پارس کلو نو کې ضرورت ته تم سکل شي لکه اوس بعضینو کې داسې ته په سفر رواني نو بعضینو کې یو خو بو کولري په بازارونو کې یا مثلا په دې دغه باندې پمپونو باندې راغي سراغي هغه ګلاس تړلې نو ته کې ناشته نشي لکه بولاړ اوس کې یجوز جی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزار بن صبرة يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في هوائج الناس في رحبة الكوفة. هوائج الناس في رحبة الكوفة یعنی قضاء د پارکینا ست خلق مسائل ضرورت وجي حتى حضرت صلاة العصر ثم اوتي بمان واصل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم وذكر راسه او دي آدم دا ذکر ک چاغي سر باندې مسوکړه او رخپی وینځلې او بعض روایت کرازي چې وذكر ومسارات ورجليه چې کوم روایت کې د رجلې ذکر دي نو مراد تر مسل خفین دا جی. ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال ان الناس يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعته. وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن الاحوال الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم من ماء زمزم من زمزم د زمزم او بس کله شي بولاړي باندې جی. باو ما شرب هو بنا فعيله الک کله چې او سره په سورلې باندې ناس یو
او بوس کی نسکل شي واقع وقوف نه مراد ناس ده اقا حدیث می فضل روان ده شابه وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا ابو النذر عن عمير مولى ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف ناشيه عرفه فاخذه بيده فشربه وزاد مالكنا بالنذر على بعيره باب الايمن فالايمن بالشرب الايمن فالايمن في الشرب سمعنا قدم الايمن في الشرب معنی دا شو چې لکه تدا سناسي او بتقسیمیږي وقدم الايمن جی قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن كثير بماء وعن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن باب هل يستاذن الرجل من عن يمينه في الشرب ريوه الاكبر اوس ما ته وکه دا مخه تا ته وی چې یمین مخه کا اوس دې کراغي آیت پوس بکایت د جانب یمین چې تور کې وبګس کستا نم دینه د معلومه شو چې حق د ایمن والده حق د ایمن دی نو کته بل ورکه نو غینه تاسو کستا ذات دي ته ورکما پوښوي نو خالد مشر دی رضی الله تعالی عنہ اگس طرف ته ابن عباس کشر دی د حضرت یمین ته نبی اسلام ابن عباس دی خالد ته ورکو په الله پیغمبر ستا په جوټي زو سبنه ماکه کوم مال راغله ها به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي حازم بن دينار بن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراب فشرب منه وعن يمينه غلام عن يساره اشياخ فقال للغلام تأذن اشياخ لكل خالد ابن وليد مشرانو فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوزر بنصيب منك احدا لا اوزر ما نمخ کوما په برخه خپل منکا په جوټیستا اچالرا قاضي فتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې په لاس کې ټیلولې ما ته وکړه ټیلولې نو بعض روایتو کې راځي غوسه شه حضرت غوسه شه چې ته دې مشر خیال نه کې دې مشر خیال غو حق خدای نو اوس داس کې حضرت غوسه شه نو بیز مطالبین به ولور کړی و نو تیر پار مان کوم فتل له نو حضرت په تیزه سره کې خدای ستا په جوټي سو نه مخې دی واخله چې نه مخې کې دانه چې غوسه شه لکه پوښي دته تعویل د شی مستحق توقع جی باب الکره بالحوض باب د په بیان د کره په ګور موري سیبا د پیغمبر علی السلام منتهى څخه دي او اس نے پری خو دی اوس دا د جمو لگا کر پانی پی سکتے ہو کہ نہیں اوس حوض دے نہر دے او پوشگانا دریاب دے او تا څنګه لوخه نشته فتاغي لوخي سره هغه ابو باندې خلک کې دی او بس کې نو سکل شي نو جواز او سکل شي بس قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا كليب بن سليمان عن سعد بن عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار وما هو صاحب له بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګره فسلم النبي وصاحب ګره نبی علیہ السلام سلام وی او د نبی علیہ السلام مرګریم سلام وی فرد رجل دې سړي وعلیکم السلام فقال یا رسول الله بیا بیا انت امي ويسات نهارا د الله پیغمبر پتا زما مور پلار قربان شي دا د ګرمي ټیم دې سخت ګرمي دا ٹھیک شو او تاسو ګرمي سخت ګرمي کراله ال تصویر کې کینه معنا دا او يحاول في حایت له یعنی الماء او دې اړولې خپل باغ کې وب فقال نبی صلی الله علیه وسلم ان کان عندك مان بات فی شنتن چې وی تاسو خو به چې شپه تیر کړی پسګي مشکیزه کې د شپې نه راوړه وإلا کرانا او کې وبني نو کرانا موږ خدای دې په دې لختي او دې نو بسکو ورجل يحول ما في حاتن فقال الرجل يا رسول الله عندي ما بات في شنا ما زغه وبشته د شپې پاتې شوی فانتر قيل لاري شدا سره لار سپرتا فسكب في قدح مان الته د مشکی دین او پیاله کې واړولې ثم حلب علی من داجن بیا تقریبا اولشل یو س پیاوره ګډه بيزا فشرب النبي صلی الله علیه وسلم ثم عاد بیا راغه فشرب رجل ذی جامعو هغه کس اوس کړ چې نبی پاک سره تین باب خدمت الصغار الكبار باب دې په بیان د خدمت ته وړو مشرانو لرا معنی دا چې د کشرانو کار دي چې د مشرانو خدمت وکړي
پوښکنه مخکې دا آسان دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن ابي قال سمعت انس قال كنت قائما الحي يسقيهم امتي وانا اصرهم الفزيحه فقيل حرمت الخمر فقال اكفئها فكفيناها هغه مخکې اکفیا واړه فكفيناها منګ واړو جی. قلت لانس ما شرابهم قال رطب وبصر فقال ابو بكر بن انس وكانت خمرهم او ذي شراب ولم ينكر انس انكارنا كانس وحدثني بعض الصحابين سمع انس يقول كان خمر يومئذ دادوی شراب جی. باب تغطیه الاناء باب د په بیان د پټولو د لوخو سره ګورمې چې مخکې دا مسله تیر شوې ده. مشکات ثانی چې قابل بخاری سینې سانه ده معنی دا چې دا لوخه برسر نه پریدا شیطانان رامیان پکې مچاځي کوي خوشي باز ظاهر لسونه پکې ارتاو شي او داسې کمال د چوټه کې بسم الله کې د شیطان نشي ذکر ده نو لوخه و پټ ساتي. ودي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنوح الليل او دا حدیث مخینه تیر شنو ما تفرید زمارو رز درته متوکیدا اذا كان جنوح الليل کله چې د شپې رومبایسا یا حضرت فرمایا چې هم سے تو ماخام ہے فقفوا صبيانكم کور کې بند اوساته خپل ماشومان فإن الشياطين تنتشر دغه ماخامرون به ټیم کې شیطانان خوريږي نو ماشومان بدل خراب کی. فإذا ذهب ساعة من الليل او کله چې تیر شي یو ټیم د شپې نه فخلوهم بیا پرېږدي چې یو کمرې نه بلې تزي. واغلقوا الابواب دروازې بندې ساته کلاوي مساته واذكروا اسم الله او چې کله ور باندې نو نوم د الله په بسم الله وایا. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا لکه شیطان نشي پرغانسته دروازه بند کړی شوی. او اوکو قربکم او راخه تاسو مزید مشکیز واخلو مشکیزی بند کړي د ټوټه د بو ټوټه چری دا بند کړي. واذكر اسم الله علیه او دلانم په واخلې چې زه شیطان د شپې چته پران نه نزي لکه چته بجلی نه او سار پای ټوټو کې به وبخسنی نو کم څه کې ټوټه بند کړي بسم الله په وای. وخمروا انیتکم خپل لوخي چې کوم دی هغه بند کړي پټ کړي. واذكر اسم الله الله پاک نوم په واخلې ولو انت ذوالها شیئا اگر چې تاسو پلانو باندې کې دې په دې باندې یو شی وقفوا مصابيحكم. چلو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن عطوان جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المصابيح اذا رقدتم جودشه وتكيږي وقول الاسقيه وخمر الطعام والشراب واحسبه قال ولو بعود طارده اگر چې لکړي راکدو باب اختناس الاسقيه بس تا نظر شمه قربان شمه دا مسکیزه ده باب د په بیان د الټا کول د مشکیزه لکه دا مشکیزه ده او ته ول خپل تاسو کې داسې واره داسې دا الټا شو او څه جنو بس کې دینه معنا فرمایله ده ولی دې کې بیا او بس صاحب نه راځي سبا دی خاطی شي سبا دی خاطی شي سو حرمت نه دی ادب دی. نبی اسلام چې مشکیزین او بس کئ مشکیزی شاته ته ما اړاوه دا څه ته نه جوړ داسې کی وای چې کنه هغه خپل چې کوم خپل دا نه داسې او دې خبره ده چې کوم یو غلط تخکاری نو په خلاو لگا اوس کا ټیک ته لکه بوتل کې دی ګلاس کې دی ګورا چې کوم یو بتا ته نخ کاری لکه مشکیزه کې دن نه دی یا دی ټوټای کې دن نه دی یا دی پیپ کې تا تخکاری نه د خلاو ورته لگا چې ته پکې مارني او مار ورته پکې ته کې دن نشي. او رسول الله روایت ذکر کوم پوجي پیغمبر اسلام دا نقطه ویلې وا او بیا یو صحابي دغه وکړه نو چې د شپې را پاسه ده چې مشکیزه ورټکړه نو پکې مار پروت حضرت خسته خبرې دي کنه. ودي قال حدثنا وقال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الاسقيه فخبر یعنی ان تکسر افواهها اعتماد کړي چې دغه خلی فیشرب منها. پونه شو مولانا سیبا دې خبره یاد کا یو الټا شو
یو دادی چې تا مال چې نه درو پیاله بدل ته یې وکړه اوس لکه ګور دا پیاله ده دا د چي پیاله ده دې جنا خبره اختناد نه انتو خبره خب دې نو ګمستا لکه هغه دې خو راشي خب دې به تیری ستاره به شوندو سوي چې پیغمبر علی السلام هو ارحم امتی دې کنه د مور پلانم زیات مشفق دی ځکه فرمایي ګوره ان تکسرا افاو فیشرب منها چې ته د هغه خلماته کې بیا هغه ما زیاتس کی زموږ یو استاد هغه د مات پیاله دا دغه چې لار چې کنه لغونی تاسو زوای کندم کندل ورته ها کندای ان دې کې به چې بالکل نسکوي حذف نه کوي سبحان الله جی وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناس الاسقيه قال عبد الله قال عمر وغيره هو الشراب من افواه بس اختناس ما دا چې خلا ورته ولګي اوس کی ها الشرب من فم السقا سکل د ابو د مشکیزی د خلینا دا منع ده ابن ماجه راوړه 244 راوړه او تاسو مسله خیره الشرب من فم السقا سکل مکه وای خادم مشکیزی خلینا چته دن پکې چنجي وی خلیلا بدلار شي مار به لار بشي بیا بسکه بیا خو بچ کې دیم نشي دیمه خبره علماء کرام توجه کوه فم السقا مشکیزی خلا د نیول داسې اوس کې دې شي چې اخلاص شي او خلا او پوز او سرګي د خرڅ ډکی او دا دې کې کنټرول نشي چې ته معده دې خراب نشي نو دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آداب ذکر کړ دي 244 صفحه ابن ماجه تراواړه ګور اختناس الاسقیا دلتم باب دې مستقل بډانګي ها باب دې نا یشرب من فم السقا پوښ کنا ګور مولانا صاحب ګور کنا یارا وای ګور نا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اختناس الاسقیه وان رجل بعد ما نا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ذالک یو سړیو عادش پیر پاسې دغه قام من الليل الى سقاء فاختنسه جگہ داسې اٹک فخرجت علی من حیتن نو بس مار پیرا رہے دا بزان دے بیا وګورئ ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب قال لنا قال لنا إكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدث ألا أخبركم بأشياء قصار آیتاسو خبر نکم په وړو وړو مسلو باندې اشیاء سيزونه مراد مسلې دي او قصار ماند لنډې لنډې حدثنا بها ابو هريره چې دا لنډې وړي وړي خبرې مونږ تابوره سے بیان کړې وي نمبر 1 نا رسول الله صلی الله علیه وسلم شرب من فم القربته من کړي و د سکول نه دخلې د مشکیزینا چاغې ته وخل نه لګای ٹھیک شو وسقای او د سقانا قرب عام دې د ابو او سقا اغلو خطوي هم پکې وبم اچي هم پکې پیا چي نغې ته سقا وي وايمنا جارو پیغمبر دین منک چې منکم گاونډي لرا اي يغرز خشبتن فی جداري چاغه ټکوي یو میخ په دیوال ساکي خدای تنزیه دا لکه معنا دا شو چې دا ستا دیوال دی اخوانه گاونډي ستا په دیوال کې میخ ټکوي زړه کو ورندول دي پارمنه کوي ما کچره دا میخ ټکول دی هغه ستا دیوال ته نقصان رسي لکه مونږه پکې ټکوي یا پلستر په خرابيږي یا پکې تیل ورځيږي نو ته منه کول شي مخکې د طالب جانا قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب بن كلمه النبي ورنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من فيس ان يشرب من في سقايه يسري اس کی دخل د مشکی دینا قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد الزهري قال حدثنا خالد بن كلمه شابت تکرشا څنګه مزار کار هر کې د قرآن نه ان شرب من في سقا چلو باب النهي عن التنفس في الاناء ګورا د امام بخاری محدثیت په تدل توسو ګوري چې تا د بخاری سره به مقام درکړي سمه وکړه مصالح نه خراجي منه کړه
شکر باز نن سبق لاغره ټولش په بیګا پروتم دغه اوس مې پنده دا شیخ نور څه نه خوږي دغه دی په اخر موت کې وخت ہے بس موت اول باب کې ګوره طالب جانا ان یعنی التنفس فی الاناء نبی علیہ السلام منع فرمایل دا د فکلنا او د سا اغستون په لوخي کې کله چې ته وبس کې نو په لوخي کې بسا ناخلي مخکې دا وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فليتنفس بالاناء واذا مال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه اذا شرب احدكم چکل اسکل کې یو د تاسو نانو ساده ناخلي په لوخي کې یعنی فکل دې نه کې ساده ناخلي زکه چې دا طبيعت د غوانو ده وای چې کله وبس کې نو په لوخي کې د نساخلي خپل طبيعت کې او د غوانو په طبيعت کې به فرق راولي بل چې ساده ناخلي په لوخي کې نو دات کراته طبي راولي بل انسان ته د بیا وستا جوړه څنګه سکي وایذا بالحدکم فلا يمسح ذکره بيمينه او کله چې راته د بولو کې یو د تاسو نه لاس نه لګي د ګېډې ګوتې ته په خلاص سره وایذا تمسح احدکم او کله چې استنجا کې یو د تاسو نه فلا يتمسح بيمينه نزان دې نه پاکي په خلاص سره باب الشرب بنفسين وثلاثه باب دې په بیان د سکولو بنفسين په دو ساونو سره او ثلاثه یا په درو ساونو سره دا د امام بخاری باب دی په باب کې تطبیق دی باب کې تطبیق دی او حدیث وای نو تطبیق به خود راشي قال حدثنا ابو واصل وابو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني سمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين وصلاة الوضاء وأنس رضي الله تعالى يتنفس في الإناء صحابة غصت فلوخي کې دو ځله یا درې ځله وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا او دا به چې پیغمبر اسلام په فلوخي کې سات درې ځله غصت اوس ګوره امام بخاری ته وګوره مخکې حدیث کې نه د تنفس دا په دیم حدیث کې راغی چې پیغمبر علیہ السلام په تنفس پلینا درې ځله کو مکه وی چې ساماخله په لوخي کې انسوي چې نبی علیہ السلام به ساغست په لوخ کې درې ځله اوس بس کو رستنی حدیث او داول حدیث نه ظاهر مخالف دی امام بخاری باب کې خود اول باب کې داخلي یو تنفس فی الاناء دی یو تنفس عند شرب الماء من الاناء دی نو تنفس فی الاناء جائز نه دی او تنفس په وخت د شرب من الاناء سنت دی معنی یاد شو کنه صاحب لوخي کې د ناغسل نه دی پکار صاحب وخت د لوخي کلو کې اغسل دی په لوخ کې بنا کې جو چسکی نه بیا با ساخلي لوخه بلل کوي استاد هاشم باس کړی دی او دی باب کې الشرب بنفسه نه معنی څه شو الکا په حالت ته په وخت د سکولو سا اخلا خو په لوخي کې دنه ما اخلا د دوه روایتونو شو لوخي کې دنه سا ما اخلا په وخت د سکولو سا لوخي نه بار اخلا خبر اخلاص شو ٹھیک شو باب الشرب في آنية الذهب باب دی بیان د سکولو په لوخو د سرو کې ګور مولانا صاحب چون کې دا باب د مشروباتو نه دی ځکه په دې حدیث کې راغی چې الشرب في آنية الذهب الکه چې څنګه شرب په آنية الذهب کې حرام دی او دارګي عقل في آنية الذهب هم حرام دی چې کله پانه واړې زبردست بل حدیث واړو ما او ان شاء الله په دې بخاری کې راځي چې څنګه شرب فی الاناء الذهب حرام دی ودارګي عقل فی الاناء الذهب حرام دی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فاتاه دهقان بقدح كان حذيفة بالمدائن حذيفة امیر په مقام د مدائن کې فاستسقى دیوبو وخت نو کرنا فاتاه دهقان د دې دهقان راغې دهقان خادم ته وي پښتنو دهقان خپل ذمہدار ته وي بقدح فزه یو لوخي د سپینو سرانو فرماو بي دیولګه د هغه لوخه کته ورځو فقال ذت اني لم ارمي الا اني نهيتو ما داونه ورځو مګر دې له پاتې اني نهيتو ما دې من کړو چې لکه طالب جانا
مال به وب په لوخ د فزو زاب نه راوړي فلم ينتهي نو دې من نشو وان النبي صلی الله علیه وسلم نهانا عن الحرير حتمه من کړو د رقمونو د دی باجنا والشرب في انت الذهب والفضه وقال حضرتهن لهن في الدنيا دادوی لپاره دی په دنیا کې وهن لكم في الاخره او دادوی لپاره دی او موږ لره دی په آخرت کې جی باب آنیه الفضه قربان د تانه واړو پاړه حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابي ليلى قال خرجنا مع حذيفه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اوس ګوره دې کې لا تشربوا راغه لیکن ما د ته څنګه شرب منه دینو داس عقل منه دې ته 868 سفر راوړوا چې تاسو مسله حل شي 868 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله شابدني بجانا سبحان الله اوس کم دے کے دا روایت وکیل ورته مولوی سیوا باب افتراش الحرير ٹھیک شو کنا اول باب نګوره قال نهان النبي صلی الله علیه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة او ان ناكل فيها بس مثلا شو مخيل طالب جانا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس قال نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب فينا الفضة اغسره چې وبسکی په لوخي د فضاو کې انما يجرجر في بطن نار جهنم یو معنی یاد کا يجرجر في بطن نار جهنم دې کوزي کتکي پخپل خېټه کې اور د دوزخ بل معنا کو يجرجر في بطن نار جهنم او بخټ کول شي په خېټه دې کې اور د جهنم دوه معنی صحیح شو ٹھیک شو جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن اشعث بن سليم قربان دانا ابن مقرن عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العدس واجابة الداعي وافشاء السلام ونسر المجروم وابراء المقسم ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في الفزة او قال آنية الفزة وعن المياسر والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق باب الشرب في الاقداح باب د بیان د سکول په لوخو کې پیالني پیاله پلان لوخه سي پلان لوخه شابه دا د شوق علم دی وای قران او حدیث شوق علم ذکر په جذبات نه کار عن ام الفضل انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه فبعثوا اليه بقدح من لبن فشربه قد مر مرارا في هذا الدرس من قدح النبي صلى الله عليه وسلم واه واه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله باب د په بیان د سکول دوبو د پیالې د پیغمبر علی السلام الله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیاله و انس صاحب څخه بیا غیر بل صحابي صدراله بلال عمر ابن عبد العزيز صاحب څخه او ډیر قیمتي خرڅیدل خرڅیدل حضرت پیاله و او دغه صحابه وبس کړي حصول تبرک په تور باندې سبحان الله او هغه ما تشیو څنګه چاو دراره څنګه چاو دراره نو د چاو دی بندش لپاره د فزو سجو پترې ته تاو کړ چې کلکش په خوا به موږ غریبانان چې وکړ تاسو مالدار خلک نو پیاله به باقاعده داخله به ګرځل پر لارو کوڅو کې او ماته پیاله ګندو اته خلق ولا پیاله راړي دی به یو سره سورې وکړ پای کې میخونه ټاکل پترې به چا پیرا کړ یو پیاله تا دو پترې سری پترې به لګېدلو اوس کوم دنو وای مېګې سیوا شو مېګې نه څه تاسو سیوا کړ او چې پیاله درو دا جوته وغه نور راړي پیاله ختم شي د کوت بازار دې کې درجن پیاله راوړه پوښوي چاوي چاله کا زبدي باندې اعلی قسم تاوم دنا ابو طلحه ورته چې انسا د پیغمبر علی السلام د لاس ګندون ګره بدل نه کی الله اکبر اشرب فی من قدح النبي صلی الله علیه وسلم وان یتیو د حضرت لوخنا وقال ابو برده قال عبد الله ابن السلام الا اسقيكا ايزانت پتا وبو نسكما في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه
هغه لوغي کې چې حضرت تنو بس کړي وي. قال حدثنا سيد بن مرمى قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو هازم بن سعد بن سعد قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه من العرب فامر ابو سعيد بس هغه مخ جوینی دغه جوینی هغه مخ مو دوه ځله ویلا حضرت تذکر شو دی یو خدي د عربونه فامر ابا سعید الساعدی یاد کړه بیا حضرت اوس نکاح وتړه پس د نکاح نه پیغمبر ابا سعید الساعدی ته حکم وکړ ان يرسل الیها تلار شاه ناوی راوالا فارسل الیها دې لار دی جنایت کسولېګا نو فقدمت نو داراله فنزلت فی اوجوم بنی ساعده نو دا کوزه کړې شو په قلا د بنو ساعده اوجم قلا بیره محل د بنو ساعده قبیله فخرج النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله راغی حتا جاء د کور ته دنشه ودخل علیه حضرت دنشه داخل شو فاذا امراه منکسه راسا یو خزه ناسه و سرکوزی سر دا زکته کړو چپ ناسته وا فلما كلم النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله خبر یو کله کما خطای بی نفسه کې خپل نفس وبخا قالت اعوذ بالله منك الله پناه غواړم دتانا فقال حضرت قد اعوذك مني زما تعالی ځان پناه درکړه او الحقي باهلك ذکر تلاش قال لها التدرين چاورته چې جنه ته خبري من هذا سوق دي قال لا ونا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطب كذا پیغمبر د الله او راغله تاسو را خطبه دي پاره نکاح او واده قال دي كنت اشقى من ذلك هاي بدبخت پات شومز من ذلك د دین چې نکاح د پیغمبر کې راغله وي دې ته دا پته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه هاي بدبخت شوما سپیره شوما د دین چې په نکاح د حضرت صاحب کې وي فاقبل النبي صلی الله علیه وسلم یومئذ فدغل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لار حتا جلس فی سقیفه بنی ساعده تر دې چې نبی علیہ السلام د بنو ساعده په سقیفه کې کېناست دا سقیفه چې کومه ده کنه مدینه ته چلاړ شي نو 5 نمبر گیټ مخامخه مکتبه ابن تیمیہ نا مکتب عبدالعزیز دا شاب دغه نه دا شافعی پلان ملک مکتب ملک عبدالعزیز سره یو باغ دی هغه ته بنو ساعده وي او دقیق ځکه بیری بوزعه هم دی اما دې مازان سره فوټوم راوړ دي ځل ته ما ټول معلومات حاصل کړی زه سره عمرې له خنځم کنه زه د نبی اسلام غزوینو تم ګرځم چې کوم ځکه حضرت صلی الله کوم ځکه نه تله کیا کیا نہیں کیا ہے ہم نے بخاری کو در پکایا ہے انشاءاللہ تم جب جاؤ تو مجھے ساتھ لے جاؤ میں تمہارا بیگ اٹھاؤں گا انشاءاللہ خدمت کروں گا تمہاری خجی علماء کرام او دا هغه زید چې کله حضرت صدیق اکبر د خلافت مسله وا نو په دې ځکه فیصله شوه ثم قال اسقنا يا سال وبراك يا سالا فاخرجت لهم هذا القضاء دا کلمه توکلا فاسقيتم في ابوم پیوسکله فاخرج لنا سال ذلك القضاء فشربنا منه بتوسکله منغا ثم قال بياوي استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك کله عمر ابن عبد العزيز بادشاہ او خلیفہ شو سال ته چې ما تر او بخا فوهب له سال عمر ابن عبد العزيز ته ورکړلا او سوال دا دی چې دی ولید نبی پیاله ورکړلا بر لکی چې شاید دیتا ضرورتو د پیسو دې په عوض ورکړي واسطه شیلی کړی دي چلو وبه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثني ابن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن حازم بن الاحولي قال رايت قال النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انصدع معنا او تاقیس ردا چاودی شی و انشق چاودی وا فسلسله بفزه نو دی جوړه کړي وا دا په کندي د سپینو زرو سره قال عاصم ووقده جيد عريض من نزار توجه کرنا وقده جيد دا یو عمده پیاله وا عریض فلنا گلاس په شکل نه لکه بلغمه په شکل چې تاسو بلغمه پیژنې دا فلنا پیاله کې جام په شاله دا یو پیاله وا ډیره کار فلنا من نزار د نزار نه جوړه وا نزار پیژنې لرګي اعلی عمده قسم لرګي قال عاصمی قال انس
لقد سقيت رسول الله صلی الله علیه وسلم في هذا القضاء ما اذكر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې پیاله کې اکثر من کذا وکذا زیات دمر عددنا. قال عاصم وقال ابن سیرین انه كان في حلقه من حديد فديك یو حلقه و د اوسپنینا فارادان سوین یجل مکان حلقه من ذهب او فضه چې دې اراده وکړه چې دې اوسپنی په کوزه باندې دې کونډې په ځای باندې د سپینو یا د سرو کونډو لګئی. وقال ابو طلحه لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلی الله علیه وسلم او بچیا کما نقد پیاله په الله د پیغمبر شته هغه نقد حضرت بنه بدله فترکو دی پر خدا هر کله صحابه کرامو په لوخو کې د پیغمبر نخنه بدل کړي نو دین به څنګه بدل کړي وي نو پورا دین مونږ تر رسول دی. باب شرب البرکه والماء المبارک. ماشاء الله باب شرب البرکه باب دې په بیان د اسکلو یعنی مشروب مبارک شرب البرکه مشروب مبارک والماء المبارک او هغه او بچ پاکي الله خیر او برکت اچولی وی. هغه روایت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمره القضاء چې تلو او وبنوي لوټه راوړل شو حضرت ابو کې لاس کا تک او د ابو د غتون د ملنا ابو په شکل فواری راړي او سوال له سو کسانو دغه سوال د سونا هم ابوس کړي هم ادسونه په وکړل او البرکت من الله برکت پرې کې د الله طرف نو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عمش قال حدثني سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا الحديث قال لقد رايتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فزة غير فزة جوتينا فاتوا وفي النبي صلى الله عليه وسلم فادخل يده فيه وفرج اصابعه ثم قال حي على اهل الوضوء حي على اهل الوضوء البركه راشه په دې مبارکو بو باندې البرکت من الله برکت پدې کې د الله طرف نه دی. فجر من بين اصحابه فتوزع الناس وشربوا فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه فعلمت انه برکت فجعلت ذ شورو شما لا آلو ما کمې نه کو هغه سینه چې ما په خېټه کې غزولو فعلمت انه برکت قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1400 تابعه عمرو بن دينار عن جابر وقال حسين بن عمرو بن مرة عن سالم عن جابر 1500 وتابعه سعيد بن مسيب عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. ترفان نعرہ تکبیر الله